اسماء इशारात اسماء इशारा ठीक शो اسماء इशारात यानी कम से इस तरफ ते इशारा के कना अगर इशारे द पारा अरबी के कम लफ्ज इस्तेमाली के आगे ते इसमें इशारा होई ठीक शो नो दा इसमें इशारा च दा मुذکر द पारा राजी और मुअन्नस द पारा राजी खुदा याद खबर याद साथे दा इसमें इशारा से नजदी वी कना او नजदी वी नमंगा ورته وای په پښتو کې مونږه غیر لپاره لفظ استعمالو دا نو دا چې کوم لفظ دی کنه دا اسم اشاره ده نو یو دا دوه قسمه استعمالي دي چې کوم نزدې هغه لپاره مونږ دا وایو او چې کوم لري هغه لپاره مونږ وایو هاغه نو دا هاغه چې کوم وایو کنه نو دا دغه بعید وای لري اسم اشاره او دا چې کوم دلته مونږ وایو دا نو دا نزدې اسم اشاره ده نو اسم اشاره دوه قسمه دي یو تقریب وای یو تبعید وای اسم اشاره دوه قسمه دي قریب او بعید بعید لری ته وای چې کوم سیز لری وی هغه ته چې کوم مونږه اشاره کوو هغه ته اسم اشاره بعید وای او چې کوم نزدې وی هغه ته کوم مونږه اشاره کوو اشاره د لپاره کوم لفظ استعمالو هغه ته قریب اسم اشاره وای ٹھیک شو هغه ان شاء الله نن لیکو لیکن یو خبره بل یاد ساتئ اسماء اشارات که قریب وی که بعید وی اسماء اشارات که قریب وی او که بعید وی اسماء اشارات که قریب والا ای نزدې والا او که لری والا وی خو اسماء اشارات وی نو اسماء اشارات مبنی دي اسماء اشارات سری مبنی دي حالت رفع کې اومق یو شکل کې وی حالت نصب کې یو شکل کې وی حالت جر کې یو شکل کې وی د دې شکلونه نه بدليږي خدای یاد ساتي چې د واحد اسماء اشارات کله قریب یو کله بعید وی او د جمع اسماء اشارات کله قریب یو کله بعید وی یعنی کله نزدې وی او کله لری وی خو د واحد او د جمع دا مبنی دي او د تثنیه والا چې کوم دي دوه لپاره چې کوم اسم اشاره استعمالي کی نو هغه مبنی نه دي هغه معرب دي هغه حالت رفع کې ان आवाज سره او حالت نصب او جر کې عین आवाज سره او دا کوم چې واحد والا دي نو هغه هاذا مثلا نزدې لپاره چې هاذا راځي هاذا قلم نو دا هاذا چې دا د قلم طرف ته موږ وایو هاذا موږ پښتو کې وایو دا قلم دی په عربی کې وی هاذا قلم ٹھیک شو نو دا اوس دا هاذا چې دا اسم اشاره ده قریب والا اوس ما هغه لري یو سیس د کتاب دی نو زه لري د اشاره کوم ذالک کتاب هغه کتاب دی نزدې ده هاذا قلم ذالک کتاب هاذا قلم ذالک کتاب هذا قلم ذلك كتاب نو د لری د لپاره ذالک اسماء اشارات دي او نزدې لپاره دا هذا اسماء اشارات دي خدای یاد ساتي دا بچره د اسم سلور قسمونه چری کنه سلور قسمونه لکه ما تاسو جنس لحاظ سره وسعت لحاظ سره عدد لحاظ سره او اعراب لحاظ سره با اسماء اشارات یو شان تراولو ټیک شو څنګه چې اسماء اشارات د اسم سلور قسمونه ویلي او ما سلور قسمونه بوس پر اسماء اشارات کې فټ کو خو یو خبره یاد ساتئ وسعت لحاظ سره اسماء اشارات معرفه دي وسعت لحاظ سره معرفه دي ټیک شو او اعراب لحاظ سره هغه به مونږ بیا جملې ته ګورو نو دا جملې مطابق په فیصله کو چې دا اسم اشاره حالت رفع والا نه دا نصب والا نه دا جر والا ده نن به ان شاء الله مونږ صرف مونږه جمله اسمیه وایو نو دا جمله اسمیه کې مبتدا او خبر وي نو مبتدا او خبر همیشه حالت رفع والا نو مونږ به اسماء اشارات حالت رفع والا وایو حالت رفع والا اسماء اشارات منن ان شاء الله مونږ وایو ٹھیک شو حالت رفع والا اسماء اشارات حالت رفع والا ٹھیک شو نو یو پکې وی قریب والا چې نزدې لپاره کوم اشاره کیږي ٹھیک شو نو هغه کې ګور او بل دی بعید لري دا وای دور یو قریب اسماء اشارات دي یو بعید اسماء اشارات دي قریب اسماء اشارات او بعید اسماء اشارات نو پر قریب اسماء اشارات کې د مذکر لپاره بیل اسماء اشارات دي او د مؤنث لپاره بیل دي او په بعید کې د مذکر لپاره بیل او د مؤنث لپاره بیل نو ان شاء الله اوس موږ وایو دلته کې کوم مذکر دلته کې ورته بارو لیکو واحد تثنیه او جمع نو یاد ساتئ دلته ورته لیکو اول مذکر
او دلته ورته لیکو مؤنث. ها اوس یاد وساتئ چې کوم اسماء اشارات دي مذکر والا قریب والا نو موږ اول هغه وایو، دا بعید والا به بیا وایو ها ان شاء الله. نو ګورئ دته واحد د پاره چې کما اسم اشاره لګي کنه واحد د پاره د واحد د پاره واحد مذکر لږ کما اسم اشاره ده نو هغه دی هذا. هذا 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 معنا ده دا، هذا معنا سره دا یہ ٹھیک شو. یہ مذکر لیکن مذکر د پاره هذا راځي ٹھیک شو. مؤنث د پاره هذه لکه اوس دا پکې دی نو پکې دا په عربی کې کراستون وای یا دا بوت دی د بوت ته په عربی کې سبورتون وای. سبورتون دا مؤنث دی ځکه اخره کې ګول تا راځي دا تون आवाज سے راځي سبوره نو دا سبوره مؤنث دی نو زما هذه سبورتون. هذا سبورتون نشویلې هذا د مذکر پر راځي او مؤنث پر هذه راځي. واحد مؤنث پر هذه نو دا هذا معنا دا یہ اردو کې یہ او هذه معنا دا یہ لیکن دا یہ چې رکن هذا مذکر والا دا او دا هذه والا یہ دا مؤنث والا دا ٹھیک شو. نو هذا پلس هذا نو دینا شو هذانی هذانی آنی آواز پکې راځي ٹھیک شو. نو د دوه مذکر د لپاره هذانی راځي، دوه مذکر د لپاره هذانی راځي. لکه مثلا ګورئ زم هذا قلم اوس ما سره دو شو دو قلمان شو ٹھیک شو. نو د دوه لپاره ګورئ زم دا دوه قلمان دي دا دو قلمان دي ٹھیک شو. نو هذانی قلمانی هذانی قلمانی دا دوه قلمونه دي ٹھیک شو. نو هذانی او مذکر دي ځکه هذانی وایو. مونږ سره اوس بورډ دی بورډ دا بورډ چې دی کنه دا د عربی کې سبوره وای سبوره مؤنث دی. اوس چې دوه بورډونه کنه نو هذا پلس هذا د دې ناراضي هذانی هاتانی هذا هذه پلس هذه هاتانی د دوه د لپاره هاتانی راځي د یو د لپاره هذه راځي. زم هذه سبوره هذه سبورتون هذه سبورتون زوس دوه د لپاره نو بیا هاتانی سبورتانی هاتانی سبورتانی. اوس ټیک شو مخکې ګورئ د جمع لپاره ګورئ هذا پلس هذا نو دینا تسنیه جوړ شو هذانی. اوس هذا پلس هذا پلس هذا نو هینا شو هؤلاء 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 نو ګورئ ورته هذا پلس هذا پلس هذا نو دغه شو هؤلاء. نو دا هؤلاء د ډیرو د پاره اوس ما سره مثلا د تدری یا لس قلمونه دي نو زه هؤلاء اقلام ٹھیک شو د قاعده مطابق لیکن بیا ورستو په دې باندې خبره کو ها یا زه هؤلاء طلاب هذا طالب دا یو طالب دی هذان طالبانی دا دو طالبان دي. هؤلاء طلاب دا ټول طلبا دي ٹھیک شو. اومدغه هؤلاء د قریب مذکر د پاره راځي د مؤنث د پاره راځي. اوس ګورئ ورته هذه طالبتون دا یو طالبه ده. هاتان طالبتانی دا دو طالبانی دي. هؤلاء طالباتون دا ټول طالبانی دي. نو دا هؤلاء مذکر د پاره راځي مؤنث د پاره راځي خو د جمع د پاره ٹھیک شو. نو دا اوس یاد وساتئ چې دا قریب والا اسماء اشارات دي. اوس دا اسماء اشارات چې کله موږ حالت رفع والے وی ځکه چې موږ په جمله اسمیه کې لګاو مبتدا په ځای باندې موږ اسماء اشارات لګاو. نو ان شاء الله اوس تاسو ګورئ د دې یو څو مثالونه لیکو دا غینه پس په ان شاء الله مخکې د بعید والا بیا وایو ها. اوس د دې اسماء اشارات چې کوم قریب والا موږ وی کنه قریب والا نو د دې موږ مثالونه لګو. اوس ګورئ زه اوس وایم دا هذا اول استعمالو دا په دغه مبتدا جوړو هذا نه مبتدا جوړو ٹھیک شو او دغه بیا خبر وروړو. نو ګورئ ورته هذا ګورئ ورته
زل واحد والا جوړوم اول ها واحد بیا تسنیه او دا جمع والا دی ٹھیک شو نو ګورئ ورته اوس واحد والا دا واحد صيغه زرانه او دا مبتدا کوم او دې لپاره خبر راوړم نو ګورئ ورته هذا زم دا طالب دی هذا طالب ٹھیک شو نو هذا مبتدا دی او ما تسویل اسماء اشارات ټول معرفه دي اسماء اشارات معرفه دي اسم علم معرفه دي اسماء اشارات معرفه دي اسماء ضمائر معرفه دي اسماء موصوله معرفه دي معرب باللام معرفه دي نو معرب باللام او اسم علم مخکې لګولې هغه جمله مخکې جوړې کړې اوس اسماء اشارات والا نو دا اسماء اشارات نو دا مبتدا شو هذا مبتدا دی حالت رفع والا دی د سره مو پیژندو د طالبون نو پیژندو طالبون حالت رفع کې دي نو موږ به اوس دا حالت رفع خبر دی وګورئ نو ما تاسو ته مبتدا او خبر به همیشه حالت رفع کې وي نو دا هاذا وګورئ دا موږ ته څنګه پته لګي چې دا مبني دی هاذا مبني دی لیکن دلته موږ ته څنګه پته لګي چې دا هاذا حالت رفع والا دی نو یاد ساتئ دلته کې به موږ د خبر نه معلومو خبر حالت رفع کې دی نو مبتدا موږ سره حالت رفع والا دا هاذا حالت رفع والا دا ولی چې د خبر نه راته پته ولګي دا هاذا حالت رفع والا دا ځکه چې د خبر نه راته پته ولګي هاذا حالت رفع والا دا ځکه چې د خبر نه راته پته ولګي نو هاذا طالب دا طالب دی زه اوس وایم دا تسنیه دوه طالبان جوړو نو هذان طالبان دوه طالبان هذان طالبان ٹھیک شو او ګوره ورته اوس دا اوس ډیر طالبان دي هغه لپاره هؤلاء راځي دا دوه طالبان دي اوس ګوره ورته هؤلاء نو د طالب جمع چې نه کنه د طالب جمع د طالب تسنیه طالبان دي او د طالب جمع طلاب دي طلاب هؤلاء طلاب نو دا اوس ګوره دا د مذکر والو دلته ورته لیکم د مذکر ٹھیک شو اوس د مؤنث یو راواخلې دا هذه والا استعمالو مؤنث ګوره ورته اوس د مؤنث د لپاره چې لیکنه واحد هذه طالبه هذه دا طالب دی او دا اوس طالبه راخلي او مؤنثه نو طالبه ٹھیک شو هذه طالبه دا یو طالبه ده هاتان دا تحقیق تسنیه والا رالو هاتان طالبتان ٹھیک شو طالبتان نو ګوره دا اوس د مؤنث دی هغه لپاره هاتان راغی او مذکر هغه لپاره هذان شو نو طالبتان ګوره ورته اوس طالبتان هاتان طالبتان دا دوه طالبان دي او دغه هؤلاء د مؤنث لپاره راځي هؤلاء طالبات د مؤنث لپاره طالبات راځي ها طالبات مذکر طلاب راځي او مؤنث طالبات راځي ٹھیک شو نو دا وګورئ د عاقل دی طالب عاقل دی انسان دی نو ما تاسو ویلو عاقل درې قسم مخلوقات عاقل دي انسان جنات فرشتي نو ګورئ موږ صدا خبر مخکې موږ مبتدا ته وکتل چې مبتدا به جمع وا نو دا هغه خبر به موږ واحد مؤنث راوړو خو د غیر عاقلو ٹھیک شو غیر عاقل به چې مبتدا جمع وا غیر عاقل به چې کله مبتدا جمع وا نو موږ به خبر ولا واحد مؤنث راوړو لیکن اوس به موږ دا واحد دا مبتدا نه مبتدا د دې دا خبر ته به موږ اوس ګورو ٹھیک شو دا خبر نه خبر مبتدا دا مبتدا به موږ اوس واحد مؤنث راوړو د غیر عاقلو لپاره نو دا عاقل ٹھیک شو دا عاقلو ګروپ اوس د غیر عاقلو یو دوه ګروپ راخلو هغه ته اوس ګورئ ها غیر عاقل قلم غیر عاقل دی موږ د دې لپاره مذکر او مؤنث استعمالو غیر عاقل مذکر نو ګورئ ورته ها غیر عاقل مذکر د لپاره نو ګورئ ورته
واحد دپاره هذا قلم هذا مذکر دی ها هذا قلم دا قلم دی هذا قلم ٹھیک شو مذکر او غیر عاقل دی بیا ګورئ د دوو قلمونو دپاره هذان راځي هماغه هذان ولګوئ هذان قلمان قلمان هذان قلمان ٹھیک شو اوس دا قلم چې دا غیر عاقل دی قلم څه شی دی غیر عاقل دی قلم غیر عاقل دی نو دا قلم جمع چې دا کنه هذان قلمان قلم جمع سره اقلام 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 نو دا اقلام عاقل جمع نه کړه غیر عاقل جمع ده نو په خپل انسان نه دا انسان دی دا قلم نه جناتو نه دی او نه د فرشتو نه دی نو قلم غیر عاقل دی عقل نشته نو د لپاره به موږ اوس مبتدا واحد مؤنث راوړو نو دلته به موږ ولیکو هذه اقلام هذه اقلام ٹھیک شو اوس دا شان د مؤنث یو راخلو هغه ته ګورئ ها مؤنث غیر عاقل مؤنث غیر عاقل او مؤنث نو ګورئ مؤنث لپاره هذه دی نو دا سبورا بورډ ته سبورا وای بورډ ته څه وای سبورا نو ګورئ ورته زمم دا بورډ دی ٹھیک شو نو هغه لپاره راځي هذه سبورتن هذه سبورتن نو دا هذه مبتدا شو او سبورتن خبر دی ٹھیک شو ګوره دا مؤنث اخره کې ګولتا ده نو موږ به دا ګولتا نه پیژنو چې دا مذکر دی دا مؤنث دی چې اخره کې ګولتا وي مؤنث دی که اخره کې ګولتا نه یا به مذکر وي ٹھیک شو نو هغه چې کله مؤنث وي هغه لپاره به هذا پسې هذه راوړي نو بیا وای هذه سبورتن دا بورډ دی زم دا دو بوډونه دي نو ګوره ورته هاتانی سبورتانی دا دو بوډونه دي هاتانی سبورتانی دا دو بوډونه دي ٹھیک شو اوس ګوره دا بورډ عاقل دی که غیر عاقل دی غیر عاقل دی کنه چې کله غیر عاقل دی نو بیا به ولا مبتدا واحد مؤنث راوړو لکه څنګه اقلام د پر راځي نو د سبورتانی جمع چې د سبورات ته سبوراتن نو ګوره دا خبر دی خدای لپاره به اوس موږ مبتدا اندق هذه راوړو څنګه چې د اقلام د پر راوړو نو ګوره دا د مذکر د پر شو امق هذه مبتدا او اقلام جمع غیر عاقل دی امدق شان دی دا مؤنث دی وګورئ سبورات المؤنث جمع را او دا غیر لپاره موږ مبتدا مؤنث راوړی دی نو کوم سره خبر د غیر عاقل کده مذکر جمع وی او کده مؤنث جمع وی مبتدا به ولا هذه راوړو واحد مؤنث راوړو مبتدا به ولا واحد مؤنث راوړو